یہ وورا اغیار دیوبندی بچیو مونږ په مسلک باندې حنفی بچیو د خپل نبی په لاموس سر شیندو مونږه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب څنګه انشاءالله نعمت الله خان جوړی اختر مبارک شه جی. الله دې خوشاله کړي تاسو. څنګه انشاءالله دې خیر د مفتی ندیم صاحب دې ما سلام رسول او کنه ما خو ته تیاری وو. الله پاک خوشاله کړي الحمدلله. نور څنګه تاسو؟ خیر د جی بالکل. مجاهد سره بیا رابطه کړی و عزیز الله ته میسج وکړو. میسج هغه باندې میسنجر باندې هغه کانفرنس کې مې اخسته نه ده خو مو عزتونه اجازه کوم صرف یو شارټ خبره تاسو سره کوي. اته کلیپ کې یلیو کنه چې دا د مو سره به مخامخ شي کنه. نه اوس تاسو په طریقې باندې تاسو طریقه وای خبره زما ورغه او جی مونږ غپ نه لګو مونږ مناظره مو ته پته ده چې سنجیده خلک کې تاسو موږ کتلې په یوټیوب باندې مې هغه باندې او مونږ غپ نه لګو مناظره کوو یو سړی مناظره کوو کاسه ټیم پاسي کې مونږ د سره هغه سره خبر نه کوو. ټیم پاسي نه مې بجی بسله ده بسله مې د ټیم پاسي نه او جی اوس نعمت الله بھائی دا مجاهد اسلام کو تا ته پتر چې د څنګه خبرې کړې وي په اخره کې ټلیفون نه هم تختیدو. جی جی د مناظرې چې کوم شرطونه خو دی هغه شرطونه هم تا کتلو. بالکل هغه نه بعد اوس دی وی د پخپله باندې مناظره کوم دا مولا دی او جی سبق ویل ده مولا دی سبق ویل ده خو نور خدا سي مو سره ته مخ کې یلیو چې ما سره بدی و دا نه خبر چې سند به خسته نه به خسته دا ځم ممکن چې یو سړی مولا نه دی د خپل جماعت نمائندګي نشي کولې نو د موږ ټیم څه خراب خو جی موږ د خو ماحول خراب کړه کنه. ما خو تاسو ته دا ریکوست سوال زکه خراب کړی دی خو دغه طریقه دی چې خپل د جماعت مشران دی یوي دوی درې مناظرې ته حاضر کړي. مناظره د جماعت د نمائنده کار دی، مناظره د هر جابودي کار نه دی. جی موږ ته چې کوم ماحول خراب کړه کنه چې دلته کې لکه خراب کړی ماحول خو یو عام سړی خرابوي دا غي ماحول خرابېدو علاج خدا نه دی کنه چې یو شین سړی دی جو په خپل مناظره دی به د خپل جماعت نمائنده وي کنه عام یو فرد وي دا راته وایي نمائنده خو به جی خامخا وي د خپل جماعت ارشاد توحید او سنت د جماعت نمائنده وي. جی پېښې اوس خپل د دې جماعت د کوم د تحقیقاتي کمیټې د هغه امیر دی مفتی توصیف او هغه په خپل باندې اعلامیه جاری کړی دا په دې کې سره مفتی سراج الدین د دې صوبې امیر دی هغه سره ناشتي هغه ویل دي چې زموږ د جماعت نمائنده به مناظره الګي چې زموږ اجازه یا زموږ یو مشر ورسره جی 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 د دې د جماعت نمائندګي دي اختیار نشته او دې عام سړي را پاسې دی چې مناظره کوم دا به ګبي کدا مناظري بس جی دغه خبره باندې ته پوي کنه ته چې تاسو ملایانو دا ویلي دي بس دا خبر دا ده کنه. اوس که مثال دی وي چې مناظره کوم نو ته شي تا خپل جماعت نمائنده مني تا خپل استاد یو مناظر مني تا یو خپل مشر مني ته شي لکه مثال یو فرد وي کنه ته خبره صحیح ده جی بالکل جی. اوس که موږ مناظره کوو د مفتی ندیم صاحب شاګرد دي او جی نو مفتی ندیم ماته اجازه راکړي او مفتی ندیم صاحب چې د خپل مناظره کې د خپل جماعت نمائنده دي او جی مفتی ندیم صاحب بل یو شاګرد کې نیغه سره د خپل جماعت د نمائندګۍ حیثیت وي خامخا جی بالکل. اوس چې دې مناظره کې بس شي صحیح خبره ده جی دا خبره ورته وکړه جی دلته جی ما موږ تاسو څخه سوال کوو کنه حضرت علي صاحب دی وی زمام ملګری دی مفتی حضرت علي صاحب او مناظره ته تیار شي کستا خیال کې راځي پاږي کې وته ما هیڅ قسم خبر د نمائندګۍ نه وکړي ځکه هغه د جماعت غټ ساړي دي جی خلک هم پیژنې علما هم تسلیمي د دې ملګری مشر مني نو هغه کې نه بغیر د دې نه چاغوي د جماعت نمائنده يم یا نه ما سو کې منی کني مانی معروف شخصیت دې د جماعت غټ کس بالکل جی. بل دا چې عالم کې نه چې کم از کم خلک جماعت نمائنده پیژني اوس دا خو د سر غریب څوک پیژني نه او دوی زموږ مناظره کوم دا غپ نه بالکل جی لغه سي دا خودلته جی 15 جماعتونو ته پنځپیران راوستو او دلته تاسو فتویر کوي چې منظور پس مستقل امام نشي جوړه او دلته لګیا د موږ ته ټول جماعتونو ته لا پنځپیران راولي. ما تاسو ځکه دا ریکوست وکړو نو چې زه خپل جماعت خلکو سره موږ جی دلته چې کوم مليان دي ډېر کمزوري دي جی هغه ته چې دا خبره وکړي چې ته شر پیلوي نو دا هم دي کنه موږ خو تاسو سره دې کرپتاو چې تاسو حق علماء نو تاسو به موږ ته طریقه وکړي. نور الحمدلله زمونږ ترتیب تاسو معلومه ده چې موږ مناظره تاسو ما شروع کړو چې موږ جی سړی مناظره کینو طریقه خو د مناظرې او زغه سره مثال کتاب او یو د سند یا خبره کوم هغه سړی باغی پیږي نه یا موږ د سره خبره کو دا سړی کمزوري خپل جماعت چې دا سره زموږ سړی نه دي نو بیا بسی
بس جی خدا خبره ده موږ کلی کې د ایمیج کم شي کنه موږ په کلی کې علاقې کې به د خبرې به اثر ختم شي کده شکستو خوړلو لکه اثر به ختم شي که خپل مليانو ورپسې دغه سی ویلو دا به بالکل زیرو شي بیا اوس دا ډېر هایلایټ شو دا او چیلنجونه کوي هغه کوي دغه دی وجه نه ما تاسو ته لکه ریکوست وکړو سوال وکړو تاسو نمبر مې پیدا کړو ما چیرې تاسو راشئ دا سړی مې په ماحول خراب کړ الله پاک تاسو اجر درکړي زمونږ وروري زمونږ استاد عقیده یو د پاغي باندې پیګم او جی خو زه دا وایم چې موږ مناظره وکړو یقین تاسو خو چې موږ د دین او د عقیده د خدمت دا کارو جی بالکل سبا موږ دا خو دې چې موږ پنځپيري سره مناظره وکړو زه دا وایم اوس موږ دا نه وایو چې موږ مجاهد اسلام سره مناظره کوو پنځپيري سره کړی او دا ما مقصد ټول دغه دی صحیح ده جی او بل غټ خبره دي په 30000 روپۍ برقرار دي کنه هغه خو ابل ته شرطونه وخیلو او بل خبره دا ده چې ریکارډینګ چې کوم تاسو شیر کړه دا کنه دومره مشهور شو ده چې دته اوس موږ مسلک ولا خلک عالمان حافظان چې څومره دي خود رن نمای پوي شي دا وچ فیضل حسین صاحب ته خو دی چې د خود رن وچ مرغۍ ته یي نو هغه ماته ډیره فائدہ یو کړی دا لکه دا ډیر زیات کوزره غورځول دا او ځین چې کده مناظره چې ته په ویډیو راغله به دا بالکل زیرو تر راولو موږ په مناظره به مو دا ټول تفصیل به کو زمونږ الحمدلله کار د مناظرې د اسلام غواړي چې مناظره وکړو جی دا مې په هولډ خسته دا هولډ باندې مې خسته حواله مې آنلاین کول نه تاسو را یی دغه دوی خبره شرطونه خپل ته توخه بس دا سی ایتوي چې کولما دی راوسته شرای ولا صحیح ده جی اخله سم خو ما ته ریکارډ السلام علیکم ها مجاهد بھائی مجاهد بھائی مفتی صاحب میں لائن باندې اخسته د دوی خبرې سره وکړه ها جی السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب مجاهد پنځپيري خبرې کوم ها مجاهد اسلام صاحب څنګه شکر الحمدلله جی کلیپونو ولا مخکې تبادله مو کوله او هغې کې نعمت الله بھائی تو والا کلیپ مو تر سولو مو ولا تو ته سولو کنه ها نو هغې کې اوس بس دا چل چې ته هم ډېر معلوم شوی او پیل مې نو په دې خبرې باندې مو چې شروع وکړو دا مناظره چې دا مو ته خپل کې وکړو ان شاء الله تعالی هغه دې پر چې کوم شرایط او ضوابط دي هغه کېدو هغه دې پر ته په موبایل باندې اوس خبره کوم غواړي او کا ویډیو لا مولانا راځي څنګه ته مناسب ولې داشي ها مجاهد اسلام صاحب جی دا ذکر دي چې موږ تعلق ساتو د علماء دیوبند نوجوانان احناف جماعت سره جی صحیح ده جی دا مناظره چې کوم موږ د یو جماعت د نماینده په حیثیت باندې کوو جی الحمدلله زمونږ تنظیم د نوجوانان احناف د علماء دیوبند یو منل شوی جماعت دی هر سړی یې پیژني چې دا خلک د علماء دیوبند طرف نه مناظره کوي صحیح اوس نعمت الله بھائی ته دا خبرو کې چې موږ مناظره کوو نو موږ غپ نه لګو مناظره کوو جی او د مناظرې طریقه دا وي چې یو سړی کېني دا به د خپل جماعت د نماینده په حیثیت باندې جی اوس مثال مجاهد اسلام چې ابوي زه مناظره کوم نو د خپل جماعت په حیثیت باندې بکینی اوس دا معلومات پکار چې آیا تا خپل جماعت نماینده منی او کنه مری دا خبر معلومول پکار دي ها جی هغه دې پر خبر کنه ما خبر لګور دا خبردار چې مناظره کې دا علما کوي نو که سبا مثال یو سړی خبره کې گیر شنو بیا وي چې دا خدانو دا خود اصلي عام سړی ونه زم چې دا شي چې ته کوم کم از کم مدرسه کې به سنه سبق وي د خو فارغ مولا بنې امید جی کنه جی د مولیان خبره ده د عقیدې خبره ده نظم چې دا خپل جماعت ته نماینده په حیثیت باندې یو عالمي دوی درې هر څوک حاضرول شي تاسو مکمل اجازه ده صحیح ده جی مولا ته خود جماعت خبره ده چې هغه معروف شخصیت وي ورته چرتا یاد کړو باغ یتا ته دا خبره بالکل نو وکړي چې تا د جماعت ته نماینده جبان خلک پیژني چې بس خبره باندې پوښتنه کړه خبره لنډو خبره باندې پوښتنه الله ته لکته یې چې کومه مطلب تو سره سند نشتا او بل دا پاتہ نشتا چې ته د جماعت نماینده یې کنه زه بس ایده زه ته بس لنډو خبره زه ته د جماعت نماینده او سند یافته عالم روانه او شرط دا چې لکه ته نعمت الله بھائی دې چې مفتی ندیم بنوي تو سره په سبو صحیح ده کنه مجاهد بھائی
مناظره چې موږ کوو الحمدلله زموږ مناظرې خپل یو جماعت خپل یو جماعت زما خبره ګوره موږ چې مناظره کوو زموږ خپل جماعت تیز خپل یو طریقې کار دی الحمدلله په هغې کې زمونږ د مناظرې خپل یو کمیټي ده په دې کې موږ شپږ اووه ملګري یو بیا د مشورې مطابق خبره ده که مناظره مفتي صاحب محترم کوي د مفتي صاحب محترم کوم شاګرد دی کوي زموږ د خپل طریقې کار د مناظرې د مشورې دی په هغې کې موږ د فریق مخالف طرف نه پابند نه یو نه موږ پابندي منو لکه جماعت کې مناظره کوي په جماعت کې مناظره کوي په یو عقیده باندې او عقیده چې وي دا د جماعت عقیده وي نو هغه کشر ثابت وي که مشر ثابت وي مناظره په مشر کې که کشر کې او مغه یو عقیده به هغه ثابت وي د خپل جماعت چې کوم وي هغه د کشر مشر سره تعلق نه ساتي چلو صحیح دی بیا خو نه کېږي نه اوس بیا نه کېږي که نه مفتي صاحب بیا نه خبره کېږي نه که نه زه تو په خبرې پوه شوه که نه زه تو په خبرې پوه شوه ته یې چې کمیټۍ نه کېږي که نه مولوي صاحب ته یې چې کمیټۍ طرف نه کېږي ګوره کمیټۍ خو صحیح ده لنډه وي خبره لنډه ته زما خبره که نورې نه هسې ټیم راته مه ضایع کوه که خبره که نورې نو بیا ټیم مه ضایع کوه ځکه دا زه اوس روان یم مجاهد بھائی مفتی صاحب خبره ختم کی خیر به تو کا مفتی صاحب ته خبره ختمه کا مجاهد بھائی چې ته زما خبره نوري او چې شور کې نو یقینا دا وستا د پاره لګا په دې کې خو تا تر مې د دې وخت ناسم ډوډۍ خورم ناشته کوم زما د موږ یو ملګری دی او مشر دی هغه ملاقات ته ځم خو دې نعمت الله به وي چې 2 منټه خبرې ورسره وکړو که 2 منټه خبرې د مناظرې دپاره را سره کوي خو ډېره بهتره ده که د مناظرې دپاره نه کې هسې شور کې یا دې وخت کې د بحث کې نو دا ټیم زر نه بحث کوم تا سره او نه تا سره هسې خبرې کوم لکه دې ټیم کې ما سره دا ټیم نشته مقصدي خبره دا ده چې ستا مقصد د مناظرې دی تا ته ما مکمل فل اجازت درکړه چې د مناظرې دپاره هر څوک حاضرولی شي جی بالکل دا خبره صحیح ده جی مجاهد اسلام صاحب ګویا دا موږ تا ته ووایو چې ګپ ته سره نه لګو هر وخت چې الحمدلله موږ چې چا سره مناظره کړې د مکمل اجازت ورکړې چې هر څوک ته حاضرې تا ته فل اجازت دی او د خپل جماعت په طرف نه موږ ویلې چې موږ هر څوک کېرو دا به زموږ د جماعت نماینده وي صحیح ده یو دا خبر زموږ الحمدلله د اصول مطابق هم دا ځکه چې عقیده کشر لیکي مشر لیکي دلایل کشر ثابتي مشر ثابتي نه هغه د خپل جماعت ثابتي پاکي د فریق مخالف هیڅ قسم پابندي نه وي فکر اوس خبره دار چې تا ته زم چې زموږ د جماعت خپل طریقې کار دی ورته سره ما شروع کې دا خبره وکړه چې هر څوک ته مقرره هر څوک زه مقرم زه هم پابند نیم ته به پابند دی بالکل د دې نه وروسته د مناظرې د انعقاد دپاره څو خبرې تعالی هغه نه دی اورېدلی او شور کې اوس چې مناظره موږ کوو نو که زیر ستا د امن ذمه داري به مکمل پتا وي که زیر زمونږ وي د امن ذمه داري به مکمل په موږ وي دا خبره ځان سره یاد وساته ځکه ته وایې چې بس دا د موبایل په شان خبرې او بس خبر هم داسې به نه ګورې نه وایي دا ګورې موږ مناظره کوو موږ چې ګپ د سر نه لرو صحیح د مناظرې چې کوم شرایط دي چې مثال 100 افراد وي 100 ګنټې به وي کومه ورځ به وي او آداب د مناظرې به څه په مجلس کې به څوک کښېني موضوع به د مناظرې څه وي او د مناظرې دپاره به د ریکارډ څه ترتیب وي دا ټول ترتیب زموږ په شرایطو کې تعالی هغه نه دي اورېدلی او شور دې شروع کړو نو که مثال ته مناظره کول غواړې ستا بل ملګري مناظره کړي نو زما ښه مشوره د روزولې ته ته دا ده چې مناظره ته بالکل مه کوه ځکه ته د خپل جماعت نماینده په حیث تا څوک نه پېژني ته باسنده ملا نه د خپل جماعت نمایندګانو کې تاسو نه شمار کړي نو سبا به ستا ملګري بیا وایي چې د سره زموږ هېڅ قسم تعلق نشته او تاسو مناظره کړې دی یو عام سړي سره او کېدای شي سبا وایي چې د سر داړو پنجپیرې کړو بیا به زموږ هغه خواري او مناظره ستاسو سره هغه به خلکو دپاره د یو د فایدې سبب زم چې استاد د جماعت دپاره ونه ګرځي او نږدې درته ویم ستاسو د جماعت ملګرو واحد الرحمان صاحب او واحد الله وحدان صاحب د سوال په مسله د سماعي موتا باندې مناظره ورسره وشوه اوس بل اوس د مفتي توصیف صاحب کلیپ راغی چې د سره زموږ هېڅ قسم تعلق نشته نو زم چې یو داسې طریقې ته خبره وکړو چې ستا جماعت خو دا ومني چې دا زموږ د مناظرې ملګري دي او زموږ جماعت دا مناظره کړې ده او دې کې زموږ جماعت فتح یا شکست حاصل کړي دي نو په دې باندې را سره برابر شي اتفاق کې دا به ډېرې بهتره وي او که نه څه وایي چې خارج ځان چک کومه نو د هغې دپاره طریقه ته خپل ځای وښیم
ما تراشه چې کومه موضوع باندې ستا کوم قسم اشکالات کې بنو یو موضوع راته تخایف هغې باندې خبر کوو زه به وګورم یو په یو به کینو ځان سره څوک راولم او زه هم ځان سره څوک نه کېدم کې بنو خبره به وکړو زه به د مېلمستیا کوم چې څو ورځې باندې ستو مکمل ته اطمینان سره نه ته ما سره دلته یي که په دې را سره برابر ډېره بهتره ده او که نه وي چې مناظره م کوم نو مناظرې ستا کار نه دی چې خفه کېږم یو سړی دومره نه پېژني د قرآن په آیاتونو کې تعارض پیش کړي یو سړی دومره نه پېژني چې خوزرین مارغه ته وي او که خوزرین رنګ ته وي هغه سړی وایي زه مناظره کوم د خپل جماعت د ارشاد توحید و سنت چې ځان له نوي بورډ هم جاري کړو نو زه چې دا به ستا دپاره یو د ناکامۍ او د ناپوهۍ یو خبره وي نو په دې خبره کره چې اتفاق کولی شي ډېره بهتره ده او که نه چې کولی ټیم را تاسې مضایع کوه جزاک الله مجاهد وایي خبرې خو ډېرې مزیدارې دې ته وکړې ځکه چې تا ته یې فري ډېر کو چې تا خو څوک راوستی شي راوله موږ چې لکه تا خو موج ته انعام ښه په مفتي ندیم یې شو نن په مفتي ندیم اعتراض ویلې کوې نه نعمت الله بھائی ګوره تو خو چیلنج دا کړو که نه چې مفتي ندیم که چاره ته مخامخ کړو اوس یا چې مفتي ندیم په مناظرې کې نه وي لکه دا خبره مه کوه چې هغه ته ته یایي که ته مفتي منیر شاکر راولې که توصیف راولې څوک راولې راوله موږ ښه چې به څوک راولو راولو نعمت الله بھائی اوس معتزز ته ده هغې نه بعد خو ډېرې خبرې وشوې که نه هغې نه بعد خو تو مو سره دا خبره منلې بلکل زه به د سره مفتي صاحب حسین کې نه خو اوس هغه خو درته ویلو هغه ته ګوره واضحه کړه هغه ته ویلو چې مناظره به نه وي راشه ما سره ته په کومو خبرو اعتراض د ګوشي په ګوشي بکینو مېلمستیا به دې وکړو هغه یوه بېله کیسه ده نه بس به بېله کیسه هغه کوو جوړوو بېله کیسه مناظره پرېږده جمعیت نه د جماعت نمایندګي پرېږده زه تو سره بېله په بېله باندې خبر کوم او بس دا چل ده چې په واټ باندې به وژغلو خبره به وکړو او انشاءالله تعالی چې په کومې مسلې باندې ته غږېږې او دا کومه مخکې چې بحث کوو د اراده روح والا لکه ریکارډینګ موجود ده باقاعده اراده روح والا په هغې باندې به وژغلو او ټولو نه اول خبره خو زه تو ته دا کوم مفتي صاحب چې ته تکړه شه د قرآن نه یو آیات راته ثابت کړه چې مرګ نه بعد وفات نه بعد قیامت نه پهله روح چې دا جسد انساني ته عادتا واپس کېږي دلته هزار روپۍ ضرورت دی راغلو دا یې تو نوم ده یو آیات راته وسوه یو آیات او صرف تو ته نه ده چلنج دا دی تو چې څومره مشران دي تو چې څومره کبیر دي هغو ټولو ته دا چلنج ده که نه زه دې ته شوم چې انشاءالله تعالی زه ته دوه آیتونه شوم کم از کم چې روح جسد انساني ته واپس نه راځي جی جی دا خبره تاسو سره ریکارډ کې راځي بالکل راځي ما ریکارډینګ لګولې ما سره موبایل صادر ذکر درته ما سره جی ریکارډینګ شروع دی ها مجاهد اسلام صاحب جی جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں اور جو برستا ہے وہ گرجتا نہیں مختصر پیش ہے نا جی مجاهد اسلام صاحب مسله دا ده چې په مسله د اعادې روح باندې ما سره خبره وکړه نو زه تا ته لنډه ویم الحمدلله د الله رب العالمین په فضل او په توفیق د تحدیث بالنعمت په طور د تیم چې د پنځپیریت ډاکټر زیم الحمدلله جی وایا د پنځپیریت د تمام جماعت د ډاکټر یم الحمدلله که مسله د اعادې روح دا که مسله د تبرک باثار الصالحین دا که مسله د توسل بذوات الفاضله دا که مسله د حیات الانبیاء حیات الشهداء یا حیات الاموات یا د سماع النبی یا د سماع الموتى یا مفهوم د قبر الحمدلله په دې موضوعات باندې زما مکمل هغه شرح صدر دی ماشاءالله تفریج مجاهد اسلام صاحب د تاسو تعبیر بالنعمت د الله رب العالمین د یو نعمت د شکرې په څور تاسو سره خبر شریکوم نور زه ډیر کمزور یم او دومره درته ویم چې الحمدلله د پنځپیرت علاج داسې کوم لکه چې سپیشلیست کوي جی مجاهد اسلام صاحب دا خبره زمانه علاوه به ان شاء الله زمون کم نور شاګردان یغینم بیا خیر د زمانه علاوه تاسو کا چې په جماعت د ارشاد توحید او سنت د سره سمواد او مسائل او دغه څه په یشتو کني اخر زمانه علاوه چې کم زمونږ بلګي زمونږ د جماعت په تاسو کا مجاهد اسلام صاحب یو خبره وکړه چې مسله د اعاده جی د مرګ نه بعد جسد عنصری ته درو اعاده کیږي او کنه کیږي جی په دې باندې وي د قران کریم یو آیت پیش کا یا د قران دو آیت درته پیش کوم حاضر مجاهد اسلام صاحب مسله دا ده انسان چې کله وفات شي
د وفات د بعد انسان په دې خپل قبر کې ژوندي کېږي او که نه ژوندي کېږي دې ته وایي مسله د اعادې روح. صحیح ده. اوس زمونږ دلایل څلور دي مختصرا. قرآن دی، سنت دی، اجماع ده او قیاس ده. دا ټول زمانه زما خبره نه اوري نو بیا ټیم راته مضایق او زه روان یم مصروف یم که نه. اوس تا پکې موضوع د بحث شروع کړم مختصرا درته زه کوم ځکه چې ما ته دې وخت کې ټیم نشته. اول نه تا ته ما وویل خو بیا هم چې ته مطالبه کې اصول زمونږ قرآن، سنت، اجماع او قیاس دا فقهي اصول دپاره چې کوم اصول فقهي مسایل دپاره د عقیدې دپاره قرآن دی، سنت متواتره دی، اجماع ده. دا قطعي څیزونه دي په دې عقیده ثابتېږي. صحیح ده. اوس دا مطالبه که مثال ته معنی کې چې قرآن کې وښایا یا زه تانه کوم دا به زما په خیال باندې چې کار د خوارجو وي او د مشرکین مکه به وي. دا توفن کړی مخکې نه مخکې ریکارډینګ کې تو ته مو ویلو کنه ګوره تاسو د قرآن نه منکر یې کنه مفتی صاحب تاسو قرآن منئ نه زه تاسو صفا واضح آیتونه څنګه ګوره قرآن کې الله فرمایي بالکل سره د ډېرې تشریح ضرورت نشته. یو منټ ما ته ژوند څه کنه یو منټ یو خبره زما پوره کېدو مجاهده آیتونه ته پیش کا، آیتونه به ته بعد کې پیش کا. دا دی خبره کمپلیټ کی ته آیتونه دغه آیتونه پیش کا به ته ترجمه وکړه. جی کدا ملګری مثال دا ته مختصرا وي چې زما خبره لا پوره شوی نه ودی شروع کی او کنه خبره دی پورا کی دا یقین برای مهرباني تیم را تمزه چې خپل کار کوه. خیر خبره دی پورا کی. مفتی صاحب ته خبره ته پورا کا به دته وایي چې ما ته آیتونه پیش کا به آیتونه پیش کړي. شاباش بس که مثال داسې وي چې ته ما ته ټیم خرابې نو برای مهرباني بیا د خپل کار کوه بیا د ټلیفون بند کړه ځکه تا ته مقصدي ما لنډ مختصره خبره شروع کړې زه مصروف یم او زه روانو کیم خو تا سره خبره ځکه کوم چې بیا به چې خبر را سره نه کوي او بیا به د لکې تللی چې رانه تخصیص. ګوره مسله دا تا ته وایي چې د فرمایشي دلایلو مطالبه کول لکه د قرآن آیت راته پیش کا، د نبی علیه الصلاة والسلام فلاني صحابین حدیث راته پیش کا، د امام ابو حنیفه صاحب راته دلیل پیش کنه. دا طریقې کار د دلیل خاص مطالبه کول د کار د خوارجو د مشرکانو د مکې دی. دلیل ووره قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او کما قال. الله جل شانه فرمایي چې دا مشرکان در مطالبه کې سیبه تمنګ ته په مکه کې نهرونه جاری کوم الله تعالی پیغمبر من یا حتی تنزل علينا كتابا نقرأه زمونږ ته د قرآن راوړه چې مونږ یې لولو د اسمان نه فرښتې تا سره وي هغې کې زمونږ نومونه وي لکه ولید ابن مغیره کافر به ورته دا وي نو مونږ به هله ومنو چې ته پیغمبر د قرآن د الله کتاب دی کنې مونږ نه منو. اوس دا فرمایشي مطالبې کول یا فرمایشي معجزات او دلایل غوښتل دا کار د مشرکانو د ملکي. زه تابع د قرآن هم یم، زه تابع د سنت هم یم، زه تابع د اجماع هم یم، زه تابع د قیاس شرعي هم یم. ته چې ما نه خالي مطالبه کې قرآن پیش کړه زه یوازې قرآن خو نه منم. اوس دې ځای کې یو خبره کې چې ته قرآن نه منې نو ستا په نسبت بیا زه کافر یم ځکه قرآن څوک نه مني یا کافر دی نو ته بیا په داسې حیث ما سره خبرې وکړه لکه چې یو سړی کافر سره خبرې کوي. او چې ته ما ته قرآن نه منم نو زه ستا فهم نه منم، قرآن منم خو ستا فهم د قرآن نه خلاف چې هغه نه منم نو تا ته ښکاري دا چې دې قرآن نه مني. حقیقت کې قرآن فهم ستا فهم د قرآن نه خلاف چې ته خپل فهم ته قرآن دی په دې ځای کې ستا فتوا راځي چې ته قرآن نه مني. ځان فکر ته چې مسله د حاضرو د مرګ نه بعد انسان ژوندی کېږي که نه ژوندی کېږي. قرآن، سنت، اجماع دا درې دلایل دا ثابتوي چې د مرګ نه بعد په دې قبر انسان ژوندی کېږي. صحیح ده. تو اوس ما نه دا مطالبه کې چې مثال قرآن آیت پیش کړو بیا راته وایي چې زه راته 2 آیت پیش کړم. مولوي صاحب محترم مجاهد اسلام صاحب تا خو ډېره غټه خبره وکړه. زه راته یم د قرآن کریم یو آیت پیش کړه ته وایې 2 پیش کوم 2 نه یو پیش کړه. صحیح. د قرآن کریم آیت نشي پیش کولی بل هم درته لږ ګزاره کوم لږ رخصت معامله سره کوم. د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث متواتر پیش کړه. حدیث متواتر نشي پیش کولی حدیث صحیح پیش کړه، خبر واحد صحیح پیش کړه. چې دام نشي پیش کولی یو ضعیف حدیث پیش کړه.
ضعیف حدیث هم نشي پیش کولی، حدیث موضوعي پیش کا خو چې پخوانو کتابونو کې موجود وي. حدیث موضوعي نشي پیش کولی. 1,44,000 صحابه کرام دي، د یو صحابي نه دا پیش کا چې د مرګ نه بعد په دې قبر کې د انسان نه ژوندېږي. کدام نشي پیش کولی. 4 امامان ائمه مجتهدین، هغه 4 امامانو کې د یو امام نه پیش کا چې انسان په دې قبر کې دوباره بیا د مرګ نه بعد د قیامت نه وړاندې نه ژوندي کیږي. 4 امامانو کې نشي پیش کولی، خاص د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه پیش کا. که د دنم نشي پیش کولی. اهل سنت والجماعه کې دا یو معروف او مستند مسلم عالم او شخصیت نه د 1956 نه وړاندې پیش کا. که دا دې پیش نه کړی شو نو معلومیږي دا چې ته کوم چې قرآن دی او ما د هغې مخالف ثابتې هغه په قرآن دروغ وي، توبه وباسه، مسلمانې دایرې نه بهر ووتې او د دایرې اسلام نه خارج او کافر شوي او ښځه در باندې طلاقه شوه، په قرآن دې دروغ ویلی دي. اوس یو ایت یا پیش که زما دا مطالبې پوره که به ستا فتحه او زما شکست ده. بس مجاهد اوس یې پیش کړه. مهرباني جزاک الله مفتي صاحب. اوس غږونه سا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تو قرآن نه پیل آیت یو چې پیل تو د کوم مشرکین ولا اعتراضات وکړو ما اعتراض ته هغه اعتراض کې اسمان ته ځمکه ته د زړه په قرآن شي کوان زده په قرآن نور مې نه واه په قرآن اعتراضونه کولو. خاصه اوسیا غوږ ته یو مې خبره ته پورا غوږ ته د قرآن آیات ته شو بس لاندې خبره قرآن آیات ته شو او چې کوم اعتراضونه کول هغه ټول قرآن ذکر کړي هغه مو دا نمسته نه مرغه ویلو خو په سیم پوره کیږي نو لاندې خبره دا کوم قرآن دا نه مرغه چې څه کومه آیات له 16 سوره زمر آیات نمبر 42 کې الله پاک فرمایي بالکل صفا ستھرا قرآن کے اللہ فرمائی اللہ یتوفى الانفس حین موتها. اللہ پاک اخلی روحونه تقریبا 100 کے 80% تفسیرونو دا معنا کړی دا. اللہ پاک یو مې غوښتا الله پاک اخلی روحونه قبض کوي روحونه حین موتها په وخت د مرګ دیغه کې ولتی دا مرګ روحونه چې کوم ځای ولا شو نه او نه موت حق د مرګ د روحونو کې که د مرګ د بدنونو کې مرګ د روحونو کې او بدنونو دا ضرور څنګه یو مې اوس مو غوا ما کنه مفتي پورا غزا یوم کنه دي ولتی لم تموت باندې مرګ راځي. والتي لم تموت هغه روحونه چې هغه نشو مړه ټیک شو هغه لکه بس کوي فی منامها په وخت د خوب دی هغه کې دا کومه چې لکه وضاحت نه کوي مجاهد اسلام چې والتي هغه روحونه لم تموت فی منامها چې نمړ کې پس کې په خوب دی هغه کې منامها یعنی د نوم جمع د منام ټیک شو او په خوب د تاکي په خوب دی هغه کې کنه د ها ضمیر چې چاته مرګ ها ضمیر دا هغه ته راځي کې کنه روحونو ته النفر دې شای یو نه شای ولا شي تر دې کې شای دا خو بس انفس ذکر کروونه زه ته پوز دا کوم خیر خفکیږه مزان د نفریوم کنه او صاحب چې ولتی او هغه روحونه لم تموت چې هغه نمبر کې په منامه په خوب د دې سکی روحونه کې کده دې بدنونو کې په دې روحونو کې خلیفہ د خلکو کې سایدا اوس ګورا پهله کې کیفیت د موت ذکر شو ٹھیک شو دویم کې کیفیت الله يتوفى الانفس حين موتها کې کیفیت د موت ذکر شو صحیح او کی منامها کې کیفیت د نوم ذکر شو صحیح شو اوس هر چې موت دا لفظ موت کا دې پر الله پاک ارشاد فرمایي فیوم سے کلتی قضا علیها الموت بندي سروي یوم په تو انسان نه دا بندول ته یي سرول ته یي بندوي سروي اغاروا چا باندې چې الله دې مرګ وشوا بالکل انتهایی صفا سترا دې کې سره نور تشریح ضرورت نشته او يرسل الاخرى اور الذي انور روحنا یعنی انور کوم چې چاته لکه خوب ولته اشاره ده هغه روحونه رلېږي الى اجل مسمى نیټه مقرره کوي علما کرام فرمایي چې نیټه مقرره نه مرګ مراد ده مرګ ولا نیټه مقرره چې کله سړی مرشي نو هغه روح قبض شي اوس ګوره مفتي صاحب یو طرف ته لفظ انفاق ده جی عقیده ثابته دي خو مفتي صاحب داله جی یو طرف ته لفظ انفاق ده
بل طرف ته لفظ ارسال لا لفظ امساک د موت ولو بری کې الله پاک ذکر کړل دا او لفظ ارسال د نوم ولو بری کې الله پاک ذکر کړل دا دواړه د امساک او ارسال چې دي دا دواړه د یو بل الټا دي ضدین دي یو بل عکس دي یعنی امساک بندولو ته یې ارسال را لګلو ته یې او بل خبره نمبر 2 خبره دا ورا خبره برا ته چې تا د لکه یو سره دا اعتراض وکړي چې څو خوبونه ولې ته خوبونه را لګي او مړو ته را لګي جسدونو ته را لګي نو دا خو امساک او ارسال کې عطف پاتې نه شو دا خو د الله په کلام باندې قرآن باندې یو غټ اعتراض ده چې دا په قرآن کې محال ده د قرآن خو یو بل سره ډېر زیات ربط ده نو که چېرته د روحونه د مړو ولې ته ښه رسي او خوبولو ته رسي د امساک او ارسال کې صاف ته پاتې شو نو دا یو شو دا یو آیت شو یو آیت ته خبر وکړه مجاهد اسلام ته لږه خبره په اطمینان سره زما لږه ووایي خفه کېږم ستا دې خبره کې درته خبره کوم که نه یانتي درته نه کوم ځکه تاسو ته ما ویلي چې آیت پېښ کړم مجاهد اسلام صاحب تاسو دې ځای کې وي حین موتها مرګ د روحونو مرګ د روحونو که نه روح باندې مرګ راځي او که نه خود راځي نه روح نفس ته وایي که نه راځي که نه نه روح څه ته وایي كل نفس ذائقة الموت نه هلته نفس جدا دی دلته روح جدا دی هلته به جدا وي دلته به جدا وي خو روح څه ته وایي دا څه ته وایي جی جی مجاهد اسلام صاحب جی مجاهد اسلام مجاهد څه شوې مجاهد اسلام بیجی را مفتی صاحب مجاهد اسلام کال کاټ شو یاره مفتی صاحب کمالی سړی و کوي سره نعمت الله صاحب جی تاسو موږ باندې ځان تېز کړئ تاسو خو ما وایي چې دا غریب دونه نه دی ګوره نفس او روح هغې کې چې د فرق ته راوستو اصل کې نفس راځي تقریبا په 5 معنو جی خو دې غریب ته دا پته نه لګي نه دلته وایي چې کل نفس ذائقة الموت دلته وایي نفس باندې مرګ راځي جی روح خو دی بالکل دا معنی نه کنه چې مرګ پر راځي اول د ویلو چې دې نه روح مطلب کېږي خو چې روح شو نو روح خو د دې د مرګ نه بعد خو دې وایي چې په الجین کې شو نو مرګ دلته راوستو نو دا څنګه شو خو ما خو در خبر لا تفصیلي کولو ځکه نه مې پرېږده چې لږ دې مخکې لاړ یاره مفتی صاحب نن مې ومنلې بالکل او انشاءالله چکر به در ووایم پېښور ته به درځو دا سیمه خو دلته په ډېر اسان انداز کې وي که نه او یو خو طریقه ده مناظرې پرون مو نور راوړي بل داسې دي که نه جی جی ډېره پخې طریقې سره خبرو که داسې حالان کې څوک مقابل که نه وي او جی بالکل ما ده سره داسې د مسلمانۍ رویې مطابق خبره وکړه حالانکې زه ماته څه د قرآن نه مخالف یم قرآن نه منکر او مخالف خو بیا مسلمان نه که نه او جی زه زما مختصرا مې که مثال مناظره کول غواړي هغې دپاره علما راشي که نه او که مثال مناظره نه کې خیر دې راشه زه به کوم په هره موضوع را سره کښېنه خبره به کوو وضاحت ترخې طریقې سره خو هغې ته هم دې جوړ نه شو حالانکې دا څوک مقابل ته نه وایي او جی بالکل خو مې خیر دی کې دې د په ذهن کې څه اشکالات دي څه مسایل وي هغه به دې اوس هغې په بنا باندې که الله پاک اصلاح وکړي او دا غریب ناپوهه دی اوس د قرآن آیت پېښ کړه که نه جی بالکل د دې آیت وضاحت تاسو ما بل وضاحت کلیپ کې کړی او که نه دا وی چې ترجمه یې وکړه وی چې تفسیر یې اوس نشي کوای نه هغه تفسیر نه هغه ولا نه چې ټلیفون خبرې مو کولې تقریبا ګنټه یو نیم هغې کې ما د دې وضاحت تفصیلا کړی او جی خو زه دوباره له کېدای شي کوم نوټس چې ځان پېښې وو دو ځان ته د نوټس نه لګي او که ستا خیال کې راځي او جی بالکل دې د کاغذ نه لګي نو د کاغذ نه لګي نو هغه کې خو دا نه وه که نه چې دلته په روح باندې مرګ راغی نو دې ځای کې زه ځکه ټلیفون کړ ته یې وایي چې روح باندې مرګ راځي که دغه یې وایي که نه په روح باندې مرګ راځي نو چې په روح باندې مرګ راغی نو ستا په نس باندې خو بیا روح مړ شو نو بیا یې سجین ته څه لاړی دې به ټلیفون کټ کړي دې به چا نه تپوس کړي هغې نه بعد به دې بیا تا ته وایي چې نشي کوای اوس بیا یې نشي کوای جی بیا یې نشي کوای لکه دوی اوس داسې تا ته وایي که نه ځکه ټلیفون یې کټ کړي چا نه
دې کې دا ترجمه باندې ما فیکا او جی او یو سړی دا باندې اسکان کړی هغه راته ویل چې تا خو چې په روح مرګ راځي نو دا خو روح مړ شو نو بس د ټلیفون کټ هغه نه ځان پی کې بیا به تا ته وچلې مطلب دا خو دل جواب نه ورته بالکل چې دا سی ورو دې راوستو کنه هغه موږ به مرغیو ته کوړکۍ لکولې کړپ چې وبینې وا الله دې قبول کړي من نسل کې دې خلکو سره واسطه ډېر راځي تاسو ما خوا ته کړ را دي کنه جی جی بالکل تاسو به ان شاء الله د پنځیرانو کتاب چې پنځیرانو سره به وي صحیح خبره ده جی بالکل من سره الحمدلله د دې ټول کتابونه موجود دي په کې خپل وس مطابق ځان ته نقل غولې جی کوم خبره چې دې سره کو د دې کتاب حواله سره کو چې دې کتاب دا خبر لیکلې ده بالکل جاو خدا غری کو نه پوهې د دوه درې رسالې به د خضر حیات مناظرې ویډیوګان به کتل او دا بیانات به کتلې دا نوټس به کتلې وځي و چې راځه د مناظر شم دا غاښه خودونه څه ویل نه دي ځکه دا خو علم دریاب دی بالکل جاو او په دې کې خو ته د مقابل سره چې خبره کوي نو دا غي کتابونه به خپل بم پوری دا غي جوابات بیا په مناظرې کې اوس د غریب خپل دوه درې کتلې د جواب نه ورته دا غاښه وځي بالکل تاسو کدا ریکارډ کړی ماته لګرولېږي بس زه زم روانېږم ما غوړې ایثار شوم تاسو ریکارډ